الله الرحمن الرحيم اے الله د وخت د بلوغنا تر اوسه پورې چې زموږ نه څونه ګناهونه شوي دي تیرا تمام کې آینده دپاره دا عهد کوو دا وعده کوو چې نور به نه کوو او دا وعده کوو چې د اسلام خدمت به کوو که په مال سره وي که په جان سره وي که په لسان سره وي او دا وعده کوو چې د خپل پیر په جایز خبرو کې مخالفت به نه کوو. جزاکم الله. بس اوس دوستانو ذکرونه درته ښیم چې زمونږ د نقشبندۍ مبارک کې ډېر اسان ذکرونه دي. زمونږ مفتی صاحب مبارک چې موږ ته کوم ذکرونه راکړي دي په هغې کې لومبی د قرآن شریف تلاوت دی. د قرآن شریف تلاوت چې چا قرآن شریف ویلی وي یو پاو تلاوت روزانه کوئ نو په څلور ورځو کې به سپاره ختمېږي، څلور میاشتې کې به ختم راځي. او کو چا قرآن شریف نه ویلی چې کوم آیاتونه ورته په یادو باندې صورتونه یاد یې هغه تلاوت کوي به درجه تلاوت شو. یو سبق شو. دویم سبق درود شریف. که هر یو درود وي خو د مانځه درود ټولو کې بهتر دی د 25-25 نه به کم نه وایو او چې سوا څومره ډېر ویلی شو نو بهتره ده. دوه سبقونه شو. دریم سبق هغه استغفار دی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوبه الیه. 25 نه به کم نه وایو 25 نه او چې سوا څومره ډېر ویلی شو نو بهتره ده. په دې درې سبقونو باندې به ژبه خوځوو. د قرآن شریف تلاوت او درود شریف استغفار. څلورم نمبر سبق لفظ الله دی. الله 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 دې کې به ژبه نه خوځوو، په زړه باندې الله 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 خو زړه ته به داسې متوجه شو او 1500 کرته به چې کوم نانو الله الله په دې باندې موږ وایو هغه به په ژبه باندې نه وایو. څلور سبقونه شو او پنځم سبق اخیری سبق هغې ته مراقبه وي او مراقبه کې ډېر لوی کمال دی. زمونږ ملګري راشي وی پیر صاحب ټول سبقونه مې واړول خو مراقبه نه پاتې شوه. پیر ذوالبقا رحمان نقشبندي صاحب وایي د دې ټولو سبقونو مثال د تبې دی. موږ چارسدوالو ته تبې وایو او دلته کولوالو ته تړکه وایي. تړکه تبې دې ته وایي چې پیاز ټماټر راجمع کړي غوړي وسواچې او مرچکي هغې ته تړکه وایي. نو هغې سره د هغه سالن روغن ښایسته شي او خوند پکې پیدا شي. نو پیر ذوالبقا رحمان نقشبندي صاحب وایي که ټوله تړکه و ته بیا راجمع کړې څوک پرې مړېږي نه او غوښه که بغیر د تړکې نه وخوري بیا پرې سړی مړېږي. نو هغه وایي د مراقبې مثال د غوښې دی چې هېڅ دی پکې نه وي. نو که ذکر درنه پاتې شي خیر دی خو چې مراقبه درنه پاتې نه شي. نو کوشش کوو مراقبه دې ته وایي چې تصور به په زړه کې وکړي چې د دنیا نه مې تعلق کټ شو، قبر کې ناست یم الله تعالی سره مې پیشي ده. الله اکبر. قبر کې ناست یم د دنیا نه مې تصور کټ شو الله تعالی سره مې پیشي ده. تصور کې به ځان قبر ته ورسې او د هغې نه بعد به ووایې چې فیض راځي د هغه ذات ته طرف نه چې ټول غیبونو نه پاک دی او ټول صفتونه له ثابت دي او هغه فیض او برکت راځي او زما په دې زړه باندې د دې ګستي د سوکې نه دوه ګلې طرف ته دوه ګلې لاندې دې ته لطیف قلب وایي چې دلته یو نری سوری دی او دا فیض او برکت دلته جذب کېږي دننه کېږي او زما لطیف قلب پرې روښانه کېږي. دې ته مراقبه وایي. د 15 منټو نه کم مه کوئ او سوا چې څومره ډېره کولی شو نو بهتره ده. الله دې پرې موږ ته عمل کولو توفیق را نصیبه کړي.